پیغمبر علیه السلام د طلباء کرامو خیال ساتلی، ادب خپل کړي، احترام خپل کړي او طالب العلم ته د دفن لپاره خپل څادر ورکړی دی. لهذا معززو دې معنا ده چې د طالب العلم خدمت دا د امت وظیفه ده، دا به کوي. د مدرسې خدمت دا د امت خدمت دی، دا به په سر باندې اخلي، دا به کوي او د هغې په نتیجه کې چې انشاءالله څومره علما پیدا کېږي، څومره حافظان پیدا کېږي، د هغې حاجي صاحب به برابره حصه چا چې د دې په تربیت کې حصه اخیستې ده که په هر حیثیت باندې ده. به هر حال معززو نن زمونږ دیني مدارس د پاکستان په خاوره باندې د زرګونو په تعداد کې دي. مدرسې الحمدلله سیوا شوې، دا د اسلامي انقلاب دپاره نوي د سهار به ثابتېږي، دا د کفر د تیارو د ختمولو دپاره یو به بنیاد به ثابتېږي. لیکن یاد ساتئ په دغه حالاتو کې د مدرسو خلاف ډېر خلک پروپیګنډې کوي، د علماو خلاف پروپیګنډې کوي او کول کر یو سړی چغه وایي دې مدرسو موږ له څه راکړي دي، دې مدرسو موږ له انجینر رانه که، دې مدرسو موږ له ډاکټر رانه که، دې مدرسو موږ له وکیل رانه که. مانه هغه مطالبې کوي کومې فرمایشي مطالبې چې د مکې مشرکانو د رسول الله مبارک نه کولې چې که ته نبي او د نبوت خبره کوې نو دې سپوږمۍ ته اشاره وکړه، دا دوه ځای که. لهذا نن په دغه انداز باندې زمونږ نه هم خلک دا مطالبې کوي چې مدرسې ماله څه راکړه، انجینر او ډاکټر یې رانه کړه. زه تاسو نه تپوس کوم ای زما محترم ورونو، دا په دې خټ کې چې دا بوټی ولاړ دی دا د څه شي بوټی دی؟ دې ته څه نوم وایي ستاسو دې علاقه کې؟ کیکر بوټی ورته وایي. په دې کیکر کې امونه کېږي، مالټې پکې کېږي، شلتالان پکې کېږي. ولې نه کېږي؟ مالټې بوټی تاسو به چېرته لیدلی هغه خو هم د دې عمرې ګوره دا ځای هم نیولې، ځمکې هم نیولې ده، دومره غټه شوې هم ده او دا نه امونه کوي نه مالټې کوي. سیده ساده جواب دا دی که یو سړی د دې خبرې اصرار کوي چې خامخا دې په دې کې امونه وي نو دلته سبتین انور خو دې الله وبخي ډاکټر د دماغو په دې مردان کې خو چې د هغه په ځای باندې بوس څوکي دا سړی به د دماغو ډاکټر له بوتلل غواړي که نه به غواړي؟ لکه په کیکر کې ته امونه د کوم ځای نه ګورې؟ نو زه تا نه تپوس کوم چې مدرسه حافظ قرآن درکوي، ډاکټر ته ما نه مه غواړه، د ډاکټرۍ میدان ما تا ته خالي پرېښی دی. ستا عصري ادارې به څه کوي چې ډاکټر به زه پیدا کوم، انجینر به ته پیدا کوې، دا ستا ذمهداري ده. ساینسدان به ته پیدا کړې چې مدرسو څه کړي دي. نو مدرسو دا حافظان درکړي دي، مدرسه به حافظ ورکوي که بل څه شی به ورکوي، عالم به ورکوي. نو د پاکستان دیني مدارس د سالانه په اعتبار سره تاسو مونږ ته څونه مدارس علما راکوي، څومره حافظان راکوي. ما معززو نن د پلار دا سوچ دی چې دا بچی زه مدرسې ته لیږم. یو خبره خدا ده عامه خبره د ډېر وخت نه چلیږي او خلک یې په خپل خپل تناظر کې جواب کوي چې دې مدرسې ته زه بچی ولیږم دی به څه خوري. اعلی خبره خدا ده علماو جوابات کړي دي چې اوسه پورې ته یو ملا هم د لوږې نه مړ نه دی، یو ملا د لوږې نه مړ نه دی چې د نورو مولیانو څه خواړه هغه به دی هم خوري. خو زه دا وایم چې که هېڅ هم ونه خوري او ستا بچی د الله رب العالمین د دین دپاره وږی شه تا ته به په دې بچي باندې به روز محشر فخري. که ستا دا بچی د الله د دین دپاره تږی شه ته به څومره سعادتمند بابا یې چې ستا بچی به د الله د دین دپاره وږی شوی او تږی شوی. زمونږ دین خو د پیغمبر علیه السلام د هغې کورنۍ نه راوتی دی چې د پیغمبر علیه السلام یو ځلې بهر ته راووته، ابو بکر صدیق د کور نه بهر دی، عمر فاروق د کور نه بهر دی رضی الله تعالی عنهما. وی ما اخرجکما څه شی راویستلي د کور نه بهر څه کوئ؟ دا دواړه ورته وایي د الله رسول د لوږې وجې بهر راوتي وو، کور کې روټۍ نه وه، لوږه ده. رسول الله مبارک ورته وایي په خدای مې دې قسمي د کومې خبرې د وجې چې تاسو راوتې د دغې خبرې د وجې نه زم د کوره بهر راوتی ما. زما په کور کې هم روټۍ نه وه، زما په کور کې هم د خوراک څښاک څه شی نه و. بیا د یو صحابي کور ته لاړه، هغه صحابي استقبال وکړه او هغې ورته چیلې حلال کړه. هغه چیلي د حلاله کې نه پس چې هغه کله پوخ شو رسول الله مبارک د غوښې څه ټوکړه راواغسته په روټۍ باندې د پاسه کېښوده، یو صحابي ته یې ورکړه، لاړ شه دا فاطمې ته ویسه څلورمه ورځ ده چې بیبي فاطمې هم سلې دي خوړلي. زما واسطه خو د هغه نبي سره ده چې د دې دین دپاره وږی شوی دی، د دې دین دپاره تږی شوی دی. زه خو په دې خپل مړخ باندې خفه یم چې ملا یم خو چېرته وږی نه شوم، ملا یم خو چېرته تږی نه شوم. زه یم دا ما دپاره امتحان دی. لهذا معززو په دغه بنیاد باندې نن زمونږ د علماو ستاسو بچو ته وقف کړی دی ځان. بابا نه دی خبر،
پلار نه دی خبر چې زما د بچي نه به څه جوړېږي د ده په تربیت دی نه دی واقفو